باندې وې دا په دروغ شلیږي او دا په غیبت باندې شلیږي. نو موږ دروغ او غیبت پریښي نه دي، نو ډالم شلولی دی، خود به شیطانان خپل کارونه کوي که نه. الصوم جنتون، دا ډال دی خو چې د څو پورې ته دا ډال ونشلی او دا شلیږي په دروغ او په غیبت سره. نو موږ دروغ نه دی پریښي، غیبت نه دی پریښي. صحیح روجه ته ونیسه، څنګه چې د خوراک نه روجه ده، د دروغو نه روجه کا، د غیبت نه روجه کا، د غوږونو دی روجه کا، د سترګو دی روجه کا. ته دی بیا جګړه وکړي، ته بیا جګړې ووینه، هېڅ پم نه وي، ټول خلک به سم دمي او غلی غلی به ګرځي او الله ته به غلی غلی جاړي، الله ته به غلی غلی. که په دې سړی پوه شو چې دا روجه زما او د الله ترمنځ یو راز دی او د دې بدله به الله ماله پخپله راکوي، چې دا سړی خو د دې په حقیقت پوه شي که نه، چې د روجې حقیقت مونږ وپېژنو. مونږ د روجې حقیقت نه دی پېژندلی، پته نه لګي دا چرته د ژوند اخیری رمضان نه وي، چرته پته نه لګي دې کې بدلون را نشي او دا د ژوند اخیری رمضان وي. دا یوه موقع الله په لاس راکوي لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ. دا یوه موقع الله راکوي، یوه موقع، هسې نه چې دا اخیری موقع وي، چرته دا د ژوند اخیری رمضان وي. بی خدیجه رضی الله تعالی عنها په 10 رمضان المبارک باندې وفات شوې وه. د رمضان المبارک 10مه ورځ وه چې بی خدیجه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه لاړه. نه د معلومه دی ژوند کې هم چرته د اجل فیصله نه شي، دې کال کې هم د اجل فیصله نه شوي. ډېر کسان وي وی سبا کی خوشحالیږي او پته ورته نه وي مرګ ورته د پیزار د مزي نه زیات نږدې شوي، او ډېر خلک خبر نه وي. بازار کې ګرځي ځان له د اختر جوړه ګوري، دکان ته تللی وي دا جوړه راکه، دا په دکان کې ګرځي جوړه ګوري او پته ورته نشته چې دې دکاندار زما کپن راوړی دی، هغه هم د سره پروت دی، هغه کپن یې د دکاندار سره پروت دی او دې ته اختر له جوړه لی او هغې دکاندار سره د کپن کپړه راغلی تیاره شوي، دکان ته راغلی ده او د دکاندار سره پرته ده او ته ځې اختر له تې کپړې الي او دې دکاندار سره د کپن کپړه پرته ده، کپن دې را رسېدلی دی بازار ته. دا څه پته لګي؟ دا چرته د ژوند اخیری رمضاني. شیخ الهند رحمت الله علیه به ماسخوتن ودرېدو تراوو ته، دا پکې نه وي چې دومره وایو دومره وایو، مونږ خلک خو دې نه څو به وایو، نن به څو وایي، نن به څو سپارې وایي، لږې کمې ووایې نن ښه او نن لږې کمې ووایې. مونږ د دې چل نه ونوتو. شیخ الهند رحمت الله علیه چې قاري مخکې شو وی تراویح شروع که بس قرآن وایه، وی څو پارې به وایو، وی د پیشمني پورې به ولاړ یو، نو چې څو دې پوره کړې نه بس معمول به دی ښه وي. ماسخوتن به ودرېږو د پیشمني پورې به تراویح کو، بس ته چې څو پارې دې وویلې. کور زنانه ورته وی حضرت چې یو څو ورځې مسلسل شوګیرې وکړلې نو حضرت وجود لږ رنګ یې زیړ شو. زنانه پې پوه شوې چې د حضرت وجود خرابېږي، وی حضرت مسلسل شوګیرې مه کوئ، یو څو شپه د تراوو کې پارې کمې ووایې. حضرت ورته وایي زه په دې یریږم چې هسې نه چې دا زما د ژوند اخیری رمضان وي، چېرته پته نه لګي او دا ما نه خوب کې تیر شي او دا مې د ژوند اخیری رمضان او دا رانه داسې دا شپې لاړې شي. قاري صاحب ته به یې وایي ته وایه تراویح د پیشمني پورې قرآن وایه، د پیشمني پورې قرآن. مونږ خو څو به وایو، نن ده ووایه.